بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا من ویلو چې د تشبیه باس موږ شروع کړو. د تشبیه تعریف موږ وکړو. د تشبیه موږ ویلو چې مختلف تقسیمات په پای کې اول نه تقسیم هغه شی او د افراد او د ترکیب په اعتبار سره چې موږ ویلو د تفرید او د افراد او ترکیب په اعتبار سره څلور قسمونه دي. د مفرد تشبیه د مفرد سره، تشبیه د مرکب په مرکب سره، تشبیه د مفرد په مرکب سره، او تشبیه په مرکب په مفرد سره. په باندې پوه شو وای کنه. ها دا دویم تقسیم چې کنه نه دا هم په اعتبار د طرفینو سره ده. په اعتبار د طرفینو سره ده. لکه څنګه چې اولنې تقسیم په اعتبار د طرفینو، دا شان دویم تقسیم هم په اعتبار د طرفین ده. خدا اولنې تقسیم په اعتبار د طرفینو او په طرفینو کې بیا د افراد او د ترکیب په اعتبار سره، او دا دویم تقسیم دی نو دا په اعتبار د تعدد د طرفینو دی. تعدد تعداد کله وی کله ډیر وي. لکه پوه شو دې باندې دا خبره به تاسو ځکه یاد ساتئ کنه چې انسان په ځین کې دا راځي چې دا خو یو تشبیه ده، کله یو قسم معنی کله بل تقسیم معنی کله بل تقسیم معنی، اعتبارات جدا جدا دي. نو دا اولنی دوه تقسیمونه چې کم دي دا متشبیه ده، نو دا دوه طرفینو په اعتبار سره دي. بیا دا دوه پرونه دي کوم نو دا د افراد او ترکیب په اعتبار سره. نن چې کم د تشبیه منګه تقسیم وایو د اقسام وایو نو دا دی په اعتبار د تعدد سره. په اعتبار د تعدد سره تشبیه چې نن دا په څلور قسمه باندې ده. یو ته ویل کېږي تشبیه ملفوف، دویم ته ویل کېږي تشبیه مفروق، ملفوف مفروق، او دریم نمبر تشبیه التسویه، او څلورم نمبر تشبیه الجمع. ملفوف او مفروق او تشبیه تسویه او تشبیه الجمع. ملفوف په لنډو الفاظو کې په آسان الفاظو کې دي تعریفونه لري. ملفوف دي ته ویل کېږي چې اول په یو جمله کې مشبه او مشبه به په ډیر وي. خو اول مشبه دو مشبهات ذکر کی او بیا دغه دو مشبهات لپاره دو مشبه به ذکر کی ورستو ذکر کی دیتا ملفوف ویل کېږي. پوه شئ چې دوا درې څلور پنځه اول مشبه 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 ذکر کی او بیا ورستو مشبه به مشبه به مشبه به ذکر کوي، دیتا ملفوف وای. مفروق دیتا وای چې په یو جمله کې ډېری مشبه مشبه به وي، خو اولنی مشبه مشبه به یو ځای ذکر کی، بیا بل مشبه مشبه به بل ځای ذکر کی، بیا بل مشبه مشبه به بل ځای ذکر کی. پوه شو په دې باندې په اول کې او په دویم کې فرق سره چې په دویم کې په اول کې هم مشبه مشبه به په کې دوه ډېر ډېر وي، او په ملفوف کې دا وي چې اول مشبه 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 ذکر شي او بیا وروسته دې لپاره مشبه به مشبه به مشبه به ذکر کیږي. او په مفروق کې دا ده چې په دې کوم تشبیه مشبه مشبه به په کې متعدد وړي وي پکې، او مشبه مشبه به جدا، بیا مشبه مشبه به جدا، بیا مشبه مشبه به جدا. هغه په دې باندې پوه شئ. ها دریم نمبر تشبیه تسویه دي ته ویل کېږي چې مشبه پکې متعدد وي او مشبه یې وي. مشبه به پکې متعدد وي او مشبه یې وي. مشبه پکې متعدد وي او مشبه به یو وي، دته تشبیه تسویه وي. او تشبیه جمع دي ته ویل کېږي چې مشبه به ډیر وي او مشبه یې وي. چې مشبه به ډیر وي او مشبه یې وي یوي، دته تشبیه الجمع وي. هغه پوه شئ. ملفوف مفروق تشبیه تسویه او تشبیه الجمع دوسو غوړي دي کتاب ته مثالونه په خپل باندې راځي دي کتاب کې جو بجمع وایو. وینقسم او تقسیمیږي دا تشبیه به اعتبار الطرفین په اعتبار د طرفین سره ايضا دغه رنګي الى ملفوف و مفروق. ملفوف او مفروق دا او بل قسمونه دي تشبیه تسویه او تشبیه جمع. نه لدی دا دویم تقسیم دی د مشبه د تشبیه دویم تقسیم دی، او دا تشبیه په څه اعتبار سره دی؟ په اعتبار د طرفینو سره، او په اعتبار د طرفینو کې بیا په څه سره دی؟ په تعدد په اعتبار سره. لکه پوه شئ. نو فالملفوف
ملفوف څه ته وایي ايؤتا بمشبهين او اکثر چې راوړی شي مشبه دو مشبه یا ډېرې ثم بالمشبه بها او بیا وروسته مشبه بها چې نن دا راوړلی شي لکه دوه درې مشبهات ذکر شي او بیا وروسته مشبه به چې نن دا ذکر کېږي لکه وایي كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وقرها العناب والحاشف البالي معنی لفظی معنی الفاظ پکې وګورئ كأن خو جو حرف تشبیه ده قلوب د قلب جمع د زړه ته وایي طیر مفرد ده طیر جمع د مرغو ته وایي رطبا تازه او یابسا وچ ته وایي رطبا تازه یعنی شنه تازه او شینو یابس وچ ته وایي لدا هو ظرف ته وکر دا دغه ته ویلېږي غونسلې ته غونسله نه جاله عناب د عناب چې نه دا ویل کېږي دغه ته سری بیرو ته ویل کېږي او حشف البالی هغه دغه ته ویل کېږي کجوري ته چې وچې کجوري بس وګورئ ماته كأن قلوب الطير معنی دا ده چې گویا کې د مرغو زړونه رطب و یابسن چې بعضې تازه دي او بعضې سري وچ دي لدا وکر یا د غونسلې په خوا کې العنابو دا پشان ده تازه بیرودي او یا پشان ده وچ شو کجوري دي دلته وګورئ داسې چل دی دغه تاسو پېژنئ باز او باشه او شکرې دا مرغۍ چې نه دا باز چې دی دا مرغۍ کله زخمی کی او کله مرغۍ دا خوري نو دا مرغۍ ټوله چې دا وخوري خو زړه ولا نه خوري نو هغه زړه د دغه خواته چې دا غوزار کې د خپل جالې خواته غوزار کې نو یو سړی چېرته تلو نو د مرغو دا زړونه د دې دغه خواته پراته وو د دې باز د جالې خواته او بعضې زړونه پکې تازه وو او بعضې چې دا پکې وچ وو تازه مطلب دا دی چې دا مرغۍ چېرته نن یا پرون چې دا یې ذبح کړې ده زخمي کړې ده او چې زاړه وو دا یې مطلب دا دی چې صحیح کړې ده چې دا چېرته مخکې دا دغه چې مرغۍ یې ذبح کړې ده او زخمی کړی ده نو دا دلته کې وس ګوره د دې زړونو تشبیه ورکړه خو زړونه دوه دي یو وچ زړونه او یو تازه زړونه نو تازه زړونو تشبیه ورکړی ده د عنبو سره انګوران یا سرې بیلې او یا او دغه تشبیه ورکړی ده د وچو زړونو لکه وچې چوارې نو دلته ګوره د دوو څیزونو تشبیه ده که نه د مرغو هغه زړونه چې صحیح تازه او هغه زړونه چې صحیح نو یو تازه زړونه او وچ زړونه دا دوه مشبه دي او مشبه به د چا سره تشبیه ورکړی ده د سرو بیرو سره د څه سره نو ګوره اول دوه مشبه ذکر شول او بیا وروسته دوه مشبه به ذکر شول پوه شوې دا ملفوف ته كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحاشف البالي كأن قلوب الطير گویا کې چې د دې مرغو هغه زړونه داسې زړونه چې هغه رطبا سري تازه دي ویابسا سري وچ دي لدا وکرها چې هغه د دې د غونسلې د جالې په خوا کې پرتې دي العناب داسې دي په شان د څو گویا کې چې دا عناب دي او څو او والحشف البالي او یا سړي وچ کجوري دي لکه پوه شوې په دې باندې پوه شوې فإنه شبه وإلا كده تشبيه الرطبة الطرية داغا تازه او د شنومه من قلوب الطير بالعناب دا زلونو دا مرغو په عناب سره واليابس العتيق وچ او زاړه د دې تشبيه ورکړی دا بالتمر الردي پس خا کجورو سره خراب کجورو سره وچ کجورو سره والمفروق څه دوی ايؤتى بمشبه ومشبه به ثم اخر چې اول یو مشبه به ذکر کی بیا بل مشبه به ذکر کی بیا بل مشبه به ذکر کی اوه النشر مسك والوجوه دنا نير والاطراف الاكف عنمو دی وی چې زما د محبوبې د زلفي او داغي هغه خوشبویان او داغي هغه وجودو النشر مسكون چې داغي هغه خوشبو چې دا نو درې خزو خوشبو په شان د مشکو ده نو دا ګوره د خزو خوشبوئی تشبیه ورکړه د چا سره نو مشبه پکې څه شی دی النشر دا دغه ده سره مشبه ده خوشبوئی
او د سره تشبیه ور کړی دا والوجوه دنانیر او دا مخې د غوړ منډه لکه سا مخې د دې لکه د دینارونو په شان دی د څه غوړ مړ مخې لکه رسه په شان دی لنینا نه چا تشبیه د چا سره ور کړی دا واطراف الاكف عنم او د لاسو د اطراف نه دي د ورغو د اطراف یعنی ګوته دا ګوته د سیدی لکه د عنم بوټي عنم د عنمه جمله او دا د سی بوټي ته ویلګي چې لاغي د خاخونه جنن دا نرمي نه د ګوتو تشبیه ولور کړی د سره د عنم بوټي سره لکه پوښو په دی باندې نو ګورل لګي یو مش نشتی پکې کنه زیاده تشبیه پکې نه تاسو وي تشبیه بلیغ ورته دا تشبیه بلیغ ده لکه دا ډیر زیاته لکه تشبیه ور کړه لکه دا خبره ضروری نه ده چې په یو جمله کې به تا خامخا لکه مشبه به پکې ضروری دي خو اعداد تشبیه او وجه تشبیه دا پکې ضروری ده نه په کوم ځای دا مکه ویل شوی دي کنه چې په کوم ځای کې مشبه دا دغه پکې نه وي دا وجه تشبیه خو اکثر ځایونو کې نه ذکر کیږي چې په کوم ځای کې اعداد او شبه نه ته څه ویل کیږي تشبیه بلیغ ورته وي او دا تشبیه بلیغ دی یعنی په دې تشبیه ورکول کې مبالغه ده یعنی دا د محبوبې د خوشبوئی او د دې مخه او د دې تشبیه ورکړي چې ګویا کې چې په دې کاړو حرف تشبیه ته ضرورت شته نه پوه شو به معنی ان نشر مسکن دې زنانو د خوشبوئی په شان د سنا د مشکل اول وجوه د نانیرو اداغي مخونه د غوړ منډي په شان د سو واطراف الاكف او د لاسونو هغه اطراف یې ګوته دایره څه په شان دي عن متن د دې ونی ته ویلې چې څه ونه چې داغي هغه خاخونه زندان نوي وان درې نمبر قدم وان تعدد المشبه دون المشبه به سمي تشبيه التسويه وکچا مشبه بغډیرو او مشبه به بغي یو نو بیا ورته څه ویلېږي تشبيه تسويه لکه صدق الحبيب وحالي كلاهما كالليالي زما د محبوب هغه غزل په او زما د حال دوانه په شان د شپې دي مطلب لکه دا هغه زل په څنګه توري دي او زما د حالات چې څنګه تک تور او خاپس غاري د قشان دي چې نه دا لکه شپې د شپو په شان دي نه د لګي د دوه سيزونو تشبيه ور کړی د یو څه سره دوه سيزونه سړي یو هغه د محبوبې زل په او بل د سړي خپل د حالت نو دا څه شری مشبه او مشبه به څه شری شپل لري هغه پوښوي وان تعدد المشبه به دون المشبه اګه مشبه به په ډیرو او مشبه یو نو سمي تشبيه الجمع نو بیا څه لګي نه لك كانما يبسم عن لؤلؤ منزه او برد او اقاح كانما يبسم گویا کې دماغه محبوبه د څه خاندي چې داغه هغه غاخونه بشان د ملغلرو دي په ترتیب سره کې خدای شي لؤلؤ منزه په ترتیب سره ملغلري کې خدای شي او برد یا بشان د غلې دي او اقاح یا بشان د ګل بابونه سپین رنگ والا ګل ته ویلږي نو ګورل کې مشبه د محبوبه غاخونه دي نو غاخونه تشبيه ورکړي د مشبه به ډیر دي چې هغه د څه پړقېږي لکه څنګه چې ملغلري او څنګه چې ملغلري په ترتیب سره پرتی دي د قشن د ماده محبوبه د غاخونه جننده په ترتیب دي د زینری چې سخت دي او صبر دي او چپړی دي او څنګه دي او څنګه دي او غاخونه خوري دي ا د سي ابو ولدي لکه وځ غاخونه جننده هم لکه خرابي نو د سي ابو ولدي لکه ته چې دا باران غلې دا یا واوره ده او دغه سي خوشبو ته کیږي لکه څنګه چې د ګولې بابونی نه کیږي لکه پوښوي لکه بدبودار هم نه نو دغه خبره تر دې کینو نو مشبه به چې دین دې لګډيري دي او مشبه یو ده یعنی مشبه سي غاخونه دي او د غاخونو تشبيه د سوسون سره وکړه ده نو کانما يبسم گویا کې چې زمانہ محبوب خاندي عن لؤلؤ منزه د داسې ملغلرو نه چې په ترتیب سره کې خدای شي مطلب یې اندازې غاخونه دي لکه په شان د ملغلرو او بردین یا سلیم غلې واوره ده برد او اقاح اقاد اقحوانه ګولې بابونه ورته وای او سپین ګولې د ګلاب ګل سپین رنگ والا هغه پوښتنه ویلې باندې پوره ده پوره